د پارټي مرکزي صوبایي ضلعي علاقایي مشرانو د برشور توبه کاکړۍ ډېرو قدرمنو سپین ږیرو مشرانو ځوانانو ستاسو ټولو په اجازه باندې تر ټولو اول ستاسو ټولو راغلو قدرمنو شکریا ادا کوو چې په ډېر لنډ وخت کې د اختر په دې موقع باندې تاسو په ډېر لوی تعداد باندې د پارټي دې جلسیان ته راغلي یاست. عزیزانو موږ راغلي یو دوه غرض مو راوړي دي. یو دا چې په 8 فروری 2024 په عام انتخاباتو کې چې څنګه د توبې د برشور ولسونه و پارټۍ ته په ډېر اخلاص باندې بغیر د یو لالچ په دا غرض باندې چې پارټۍ به په قومي اسمبلۍ کې هم د دې وطن هم د ټول پښتون افغان وطن د ټول پښتون افغان ستره نمایندګي وکړي. عزیزانو موږ د خپلو ولسونو اصال علایات کو د خپلو اتحادیانو شکریا ادا کوو. موږ ځان ستاسو د دې اخلاص قرضدار بولو. تاسو چې کوم باور پر موږ وکړئ موږ له تاسو دا قول کوو چې ستاسو د دې باور د ساتلو لپاره پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ به لکه ملي شهید عثمان خان کاکړ د خپل سر قرباني به هم ورکړي. قدرمنو عزیزانو موږ به راتلو ستاسو د شکرې دپاره، خو په داسې حالاتو کې رالو چې ستاسو ټول وطن دا د قبضې لاندې دی. ستاسو ټول وطن د الاټ کېدو هڅې روانې دي. ستاسو پر وطن باندې د لکونو خلکو پر دې خاوره زما او ستا د نیکهګانو چې پر سرونه یې دا خاوره وساتله په زراو کاله زما او ستا د بچانو د راروان مستقبل د راروان د نسلونو چې کم وطن د روزي د مور نن چند کسانو ته الاټېږي. ایا عزیزانو خبره دا ځای ته نن ودرېدله. موږ دا خبره همیشه کوله، نن هم دا کوو چې دا د
پنجابي د پلار وطن نه دی دا وطن پاکستان موږ ته نه دی راکړی دا وطن د 1940 بعد دلته د برشور د توبې و خلکو ته چا نه دی ورکړی دا د زراو کاله راسي زما او ستا د نکیګانو وطن پاته سوی دی عزیزانو پاکستان زما او ستا په وطن جوړ دی دا چې نن څه روان دي دا خطرناک حالات دي نن خلک راولاړېږي زموږ دا ټول وطن یو درزن کمپنیانو ته الاټوي ستاسو تر مخ دا الاټمنټ پروت دی چې 1,23,500 ایکړه په خوله یادېږي چې دا څومره لوی وطن دی دا د پنجاب د سایوال یو سید احمد راولاړېږي د ځان پر نامه یې الاټوي دغسې د توبې ترغتو غره 1,19,000 ایکړه دا PMDC راولاړېږي و ځان ته الاټوي د توبه کاکړۍ دا فتیت لري چې کومه مځکه ده او د توبه څکزۍ د 1,02,340 ایکړه مځکه ده دغسې په 2023 کې په کلا عبدالله کې یو الاټمنټ دی چې 90% برخه دا یې د چاینیز ته په لاس ورکړې دي او د هغه رنګه 2 الاټمنټونه چې 1,22,200 ایکړه او دغسې 1,14,000 ایکړه یو د NRL کمپنۍ پر نامه یو د PMDC پر نامه باندې دا الاټ سوي دي آیا عزیزانو خبره دا ده وطن چاته پرېږدو کې نه پرېږدو دا خاوره چاته پرېږدو کې نه پرېږدو پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ دا وایي چې خوشحال د مسلم باغ دا حق نه لري چې دوی به په توبه برشور کې الاټمنټ کوي خوشحال د مسلم باغ دا حق نه لري چې دوی په مسلم باغ کې د خپل عزیز مځکه الاټ کړي دغسې که په توبه برشور کې د کوټې یو سړی 8,000 ایکړه مځکه الاټوي دی په کوم اختیار باندې الاټوي دا کوم ځای لیکل شوي دي دا لوکل الاټمنټ دی دا غیر لوکل الاټمنټ دی دلته خلک مجلسونه کوي موږ نه منو لوکل الاټمنټونه یو څوک به هم الاټمنټ نه کوي که څوک په کلاسپلا کې کوي که څوک په دوکۍ کې کوي که څوک په ارنایي کې کوي که څوک په خانوزۍ کې کوي که څوک په توبه کې کوي که څوک په برشور کې کوي که بیا څوک په کلا عبدالله کې پښتون افغان دا الاټمنټ نه مني که خدای هم وکړي چې پنجابی خوا به دی سرکار خوا به دی فوج خوا به دی تر 7 غرو د واوړې موږ پښتونخوا نشو عزیزانو دا داسې پاڅون غواړي لکه څنګه چې په شپږو دریابونو باندې کینال باندې دا سیندې وکړي عجبه خدا ده اوبه د پښتانه دي پر جنګ د پنجابي او د سیند دي وسایل ستا دي پر جنګ د پنجابي او د سیند دي د سیندیانو ماضي وکیلان دې شپږ کینالو ته ودرېدو د دې ملک آرمي چیف د هغې افتتاح کړې وه دوی پر شا باندې لاړو د ولس زور امېل شهید ویلی د خدای زور دی دا یوازې د وکیلانو زور سندي ورښکاره کړي دوی پر شا باندې لاړو
ما او تا څه بلیا ولي چې دوی له ما او تا په پوره پښتون افغان وطن کې په کروړونو یکړه مځک دا له دا ځای د بولانې نیولې تر چتراله پورې دا له ما او تا نیسي نو ما او تا د ملا ماته سي په کومه ورځ باندې به زما او ستا وینه خوټ کږي په کومه ورځ به ما او تا غیرت کوو په کومه ورځ به بیا ما او تا راوځو د ځان دفاع به کوو د عزیز خلاف ټوپک راخو د ورور سر ماتو به دې ورسره کوو د خپل واره سره پر یو فوټ ګلۍ باندې دعوه کوو بدي کوو جنګ کوو مړې کوو د پنجابي سره په یوه پولو یکړه مځکه باندې ما او تا جلسه جلوس نسو کولی نو زما او ستا ده لا ماته سي عزیزه انشاءالله ولې چې موږ به کوتک راخو کوتک به نه راخو کوپک به راخو د مسلم بار د خوشحال خلاف به ټوپک راخستی د پنجابي په خلاف یې راخې د غیر پښتون سړي په خلاف یې راخې د پولیس په خلاف یې راخې د لویس په خلاف یې راخې د افسي په خلاف یې راخې د فوجي په خلاف یې راخې که دی راځي زما او ستا وطن نه راکوي زما او ستا وطن قبضه کوي د دوی په خلاف موږ هغو ټوپک راکړو مخ یې خلاص دی چې بیا هر څه کوي عزیزه سر به ورکوې ځان به لکه سپېلني اور ته به وراچې د کومه ورځې لپاره به ته ځان اور ته اچې پر کومه ورځ به ستا دا ټوپک استعمالېږي دغه ورځ ده عزیزه نن موږ دا خبره کوو موږ در سره ولاړ یو د توبې خلکو ته وایو د برشور خلکو ته وایو موږ د پاټۍ په حیث در سره ولاړ یو موږ تاسو ته دا وایو چې ټولې ضلع د ضلعو خلک ټول پښتانه دا له تاسو سره ولاړ دي دا داسې نه ده چې نن به ستا مځکه لاټېږي سبا به کلاس پلا خلاصه وي زیارت به خلاص وي ارنایي خو نن الاټ ده دوکۍ الاټ ده سماولنګ الاټ دی لوڼی الاټ سوی دی سبا به بیا ستا لورلی الاټي ستا مستخیل به الاټي ژوب به الاټي دغسې به ستا شیراني راته الاټي د کور مځکه به ستا غدلته نه وي ته به په خپل وطن کې پردی ګرځې نو عزیزانو موږ تاسو ته دا وایو چې موږ په کار دی د دې خلاف یوسو دوی لګیا دي دا منصوبه بندي کوي موږ ورته وایو دا به نه کوې دا به نه کوې سبا به بیا ته دا خبرې کوې چې وروره موږ په دې نو خبر موږ هم پولیس ته وایو هم لیویس ته وایو هم موږ افسي ته وایو که ستا اراده دا ده چې ته به په زوره باندې ستا دا پروګرام دی چې ته به د خانوزۍ د کرمانو غر نیسې پر دې باندې به پولیس لیویز او پر دې به افسي درې نو عزیزانو موږ په کار دی دې ورځې ته تیاري ونیسو په لنډه ورځو کې دا عملیات دوی کوي په کار دا دی موږ هېڅ هم نه ورته وایو اوله واره موږ دا ورته وایو په کار دی موږ پر امن راووځو موږ د دوی موټرانو ته ودرېږو موږ د دوی بختربندانو ته ودرېږو د دې ټینکونو ته ودرېږو ورته پرېوځو که پر دې ورځ باندې 100 مرو زر د ومرو که زر مرو 10,000 د ومرو که 10,000 مرو 1,00,000 د مړه سو خو عزیزه یو انچ ځکه به نه راضي نیسي یوه ډبره کروم به له موږ نه وړي دا نیلامي چې دوی د کروم غخمه خبره کوي دا نیلامي ته بنې نه کواسي تاسو به له موږ سره پښتو کوئ که نه کوئ تاسو لوړه کوئ که نه کواسئ دا تاسو سره موږ کار کوو چې د سر د قربانۍ وځای ته به خوشحال په خپله ولاړي پښتونخوا نېشنل